جناب مجاهد خان جناب پرنجم څومره زموږ د کاټن نه ملګري راغلي دي خوش علاقو نه راغلي دي د دې لپاره بیا شکریا ادا کوم نن ډېر خوشحاله ورځ ده راکوم ملګري چې موږ سره شاملېږي هاشم علي خان دلته کې د دې یو تاریخ دی دا د ملک پیرباز بابا بچي دي دلته د دې د والد صاحب د علاقې دپاره ډېرې قربانۍ دي ما چې څومره اورېدلي دي سکولونو ته هم دې ځایونه ورکړي دي جوماتونو ته هم ځایونه ورکړي دي او د ډېرې مودې نه هغه سره د علاقې خدمت کې نو موږ د ده په راتګ باندې ډېر خوشحاله یو او انشاءالله الرحمن دله دا د سټیج نه وکړي دله به موږ دومره عزت ورکوو چې د ده رسول د سوا به موږ دله عزت ورکوو نو زه هاشم علي خان خواست کوم چې راشي او د دې ملګرو شکریا ادا کړي هاشم علي خان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې خو زه د ټولو میلمنو ته هرکلی وایم او خاص کر په سټیج باندې ناست درانه میلمانه ایم پی اے صاحب توفیق انجم صاحب او مجاهد خان ایم این اے صاحب ته هرکلی وایم او د ځای ته په راتګ باندې ډېر ډېر مهرباني کوم جناب سرتاج خان چې جنوني کارکون دی د پاکستان تحریک انصاف یو زبردست کارکون دی زه خواست کوم سرتاج راشي خپل خیرات اظهار وکړي سرتاج خان او په هغې د ډېر منځه پورې څه کار شوی هم دی لږ پاتې دی چونکې زمونږ ته دلته کې د دې روډ زیات د ټولو نه مسله واړه واړه کارونه لارو کوڅو خو سټارټ کړي ټولو ته پته ده ټرانسفارمرې بجلۍ ستنې دغه کار خو کېږي ښه کاټلمپو کې زنګ ښه صحیح سټارټ دی زمونږ یو د ګیس مسله وه چې مجاهد لا ناست دی په دې ټیم کې بل خوا د دې روډ مسله وه مونږ پرې د دې سره ټیم په ټیم په رابطه وي دا خبره ځکه وضاحت کوم چې زیات زمونږ د دې ځای د ملګرو نه دا اواز راځي چې روډ خراب دی یا د ګیس مسله ده نو په دې دواړو باندې تقریبا 80% کار شوی دی هغه امپروولی شوي دي انشاءالله چې قریب به په دې روډ باندې هم کار شروع شي چې کوم زموږ په وي سي کې څونه تللی دی او د ګیس کار چې دی نو دا هم غونډ وي سي ته کوڅه په کوڅه باندې دې سروې شوې ده انشاءالله چې دا به هم څه وخت کې څه لږ ټایم دی چې انشاءالله سټارټ به شي باقي زه ټولو ملګرو شکریا ادا کوم کوم چې دلته راتګ کړی دی او انشاءالله تعالی امید لرو چې د پارټۍ سره به ځو څنګه چې مخکې هم تللي یو او څنګه مخکې هم دغه وي سي موږ په 15 کې هم ګټلې اوس مو دغه شانتې په 18 کې مو ګټله او انشاءالله د دې نه مخکې چې مینو ټیم راځي نو کوو به زموږ چې څه دغه یې نو هغه به وي او موږ بیا هم اخیری کې د ټولو شکریا ادا کوم باقي پاتې د 1 ارب روپو د پاسه زموږ الحمدلله په غړومبي بجټ کې پیسې منظوري شوې وې په هغې کې زموږ د سپین کې د سوري غر نه واخلې تر کاټلنګه پورې په جیکا کې اپروف شوې دغه شانتې نور روډونه د کاټلنګ 1 کې 2-3 روډونه چې کوم دی منظور شوي دي اوس مجاهد خان دلته ناست دی تاسو ته به هغه اعلان هم کړي خو اوس ما تپوس وکړو نو د جمالګړې د فرش نه واخلې تر پیتې کلي پورې تاسو له روډ ورکړی دی د هغې اپروول راغلی دی نو دا د مجاهد خان د طرفه چې کوم دی نو ستاسو دا څومره هم دلته چې کومې مسلې دي هاشم علي موږ ته ټولې وخت وویلې چې موږ ته دا تکلیفونه دي نو انشاءالله تعالی هاشم علي دلته چې ستا څومره کارونه پاتې دي نو هغه به مجاهد لالا او مونږه زه به په پړکو به انشاءالله تعالی تاسو له به کوو کارونه خدای پاک کې انسان صرف لاس اخپته غړي توقع کوم چې خصوصا د دوه یونین کونسل دې ته د دې نورو یونین کونسلونو خیر د الیکشن خو ګوره جمال ګړی شو سامان ډېر شو دې ته زیاته توجه ورکړئ کوم چې څنګه تاسو ورکړي رستم ته یا کاټلنګ ته مونږ به ستاسو ذاتي مشکور یو زه اوس د خپلې حلقې ایم این اے جناب مجاهد خان په یو شعر راغواړم چې شاهین ورته خطلو کې دمې کوي چې شاهین ورته خطلو کې دمې کوي پښتانه هلته حجرې لري جرګې کوي جناب مجاهد خان پاکستان کې زه د چا په ذات د چا په کردار د چا په مشرۍ د چا په پارټۍ باندې اعتراض نه کوم خو کم از کم چې کم شی او کم سړی د ستاینې وړي هغه به خامخا عوامو ته په ډاګه کې دا د رب ډېر لوی احسان دی چې جناب صاحب نه پس مونږه داسې یو قاید ولیدو داسې یو مشر ولیدو چې نه په خپله غل دی او نه بل غلا ته پرېږدي نه یې کور ته وړي نه یې بچو له وړي نه جایداد جوړي نه فورن اکاونټ شته دی او زه خو بذات خود قسم مې دی په خدای چې مکمل مطمئن یم چې انشاءالله تعالی چې په پاکستان ډېر ښه وخت راته والی نو زما د خپل ایم پی ایس ایم نه دی یو سوال دی هغې دا وکړو چې د کاټلنګ نه چې کوم روډ راغلی دی سوري غره پورې دا په جیکا کې اپروف شوی خو د جیکا فنډ چې کوم دی اوس نه راځي کیونکې ایک نیک کتلی ایک نیک نه دی اپروف شوي
اب دې بیا ټینډر هم شوی هغه ټینډر هم بیا چې کوم دي خپل ټینډر نه وباسلو نو کاندي دي عوام ته هغه چې کوم دي دا ظاهره کی چې یاره دا څه دغه دی چې دا ولې چې کوم دی اوس پورې دا روډ دغه دی یو خبره دي بل خبره دا دی چې ما خپل مجاهد لاله چې کوم دي چونکې ډېر قدردان دي په منګه او هر ټایم چې کوم دی دا هېڅ کې شک نشته چې کوم دی هر ټایم اویلیبل دي چونکې زه په خپله مته پرسنل کال وکړم هغه زما کول چې کوي ما چې کوم دی دا کوي فیسیلیټیټ کوي خو هغې نه دا سوال دی چې زموږ دا کلي چې کوم دی دا ګیس خو د شکرتنګي پورې منظور شوی هغه 35 کلي پورې منظور شوی دی نو یو کیلومیټر چې کوم دی ورپسې شکرتنګي دی نو کاندي شکرتنګي ته دا ګیس چې کوم دی شکرتنګي پورې چې کوم دی دا راوړي چې موږ فیسیلیټیټ شي نو کاندي دا دوه دغه دی کوم پی اس اف دا لږ واضح کو بل یو دا دی چې سولرایزیشن چې کوم دی دا پیډو پروجیکټ دی هغه مو څه پورې زموږ په جومات کې هغه په جوماتونو کې زموږ نه شو جي بل سولرایزیشن چې کوم دی سټریټ لایټس دي هغه هم چې کوم دی موږ محروم یو نو کاندي دا شونه چې کوم دی موږ ته چې کوم دی لږ واضح کی یار دا ولې چې کوم دی اوس پورې ډیلې کیږي مهرباني جی بسم الله الرحمن الرحیم اسکر خان زموږ خوږ ورور ډېر ښکلي سوالونه وکړو چې ما وویم بوی چې د سوري غر نه واخلې تر کاټلنګ مین روډ پورې دا ما په فرست بجټ کې ورچولې او په هغه فرست بجټ کې زمونږ د شیرین خان چوک نه واخلې تر بیړو چوک پورې دا دوه روډونه په سی ان ډبلیو اے ډي پی چې کم انوال بجټ پروګرامي ډیولپمنټل هغې کې چې کوم دی راغلی پلس هم په دغه بجټ کې د جیکا چې کوم سکیمز وو په هغې کې سیم هم 1 کروڑ هم دا روډ چې کوم دی نو منظور شوي دي دا په جیکا کې اپروول لتلی خو چونکې د کووډ 19 د وجې د جاپان د امبیسیډر سره زمونږ وزیر اعلی صاحب باقاعده بار کوارډینیشن وکړو خو چونکې هغه د هغې هغه میټینګ تر اوسه پورې نه دی ارینج شوی چونکې دا د جاپانیز فنډډ پروجیکټس دي نو چې کلم ان کیس دا په دې هفته کې یا 2 کې یا 3 کې ډیسایډ شي نو 20 کروڑ روپے د رستم دی او 12 کروڑ روپے د دی دی نو ان شاء الله تعالی چې دا به وشي او ان کیس دا د دینه پاتې کیږي نو زمونږه فورن ورپسې د جون بجټ ته او پاغي کې په دې تیر هفته کې چې کوم کله وزیر اعلی صاحب راغلو نو هغه د اربونو روپو د روډونو اعلان کړي زه به ټول پرېږدم او دا دوه به پکې واچوم ځکه چې هلته هم تپوس کی او دلته هم تپوس کی لومبې خو امید دی چې وبشي انشاءالله که ونه شو په دغه کې به هغه خپل رستم او خپل کاټلنګ دا روډ به هم ور واچوم باقي پاتې زموږ روډ دا خبر وکړه چې سولرایزیشن اف ماسک مساجد څومره دلته مونږه لومبې لیست دا 4000 جوماتونه په ټوله صوبه کې خیبر پښتونخوا کې په 4000 بیا داسې وشو چې په هر کنسټیچوینسي باندې تقسیم کړو پلس ایم ان ایز له هم پکې چې کوم دی د آئیډنټیفیکیشن دپاره وایي چې یاره تاسو آئیډنټیفای کړئ مونږ ټوټل 84 جوماتونه پی کې 49 باندې ایډورټایز دغه کړي آئیډنټیفای کړي آئیډنټیفیکیشن نه بعد د هغې اپروول چې راغی نو هغه اپروول خو یو ځل راغی بیا په هغې باندې میټینګس پاس وشول په هغې بیا کټو لګېدل بیا پې ولګېدل په اخره کې چې راتلو نو ټوټل حلقې دپاره پی کې 49 دپاره 33 جوماتونه هغې کټ لګولې و 4-5 ځای هغه لیست په فاینل شو بیا به دې میټینګ وکړو نو هغه به پرې رغو شو په راروان بجټ کې به انشاءالله تعالی زه کوشش کوم چې د پی کې 49 دپاره د نورو فنډونو مطابق لکه پبلک هیلث هم دلته پیسې دي نور هم پیسې دي نو هغه اے ډي پی شته خو د دې دپاره به سپیسیفیکلی انشاءالله زه کوشش کوم چې ډېر زیات جوماتونه پکې دغه شي مهرباني د منځه ټایم هم د 2-3 منټه دي او دغه خو چې کوم د صوبې پاک له دغه د ګیس چې کوم دی نو د دې الریډي د 20 کیلومیټر د دې کې اټک شان د نظم غړي دا ټول پکې ستاسو شکایت دا ټول پکې هډ افیس نشي سوال ډیره پورې ان شاء الله زما په حساب باندې ان شاء الله تعالی چې الله کړي خیری نو زما په دې ریمیننګ چې کومه حلقه ده ما ته صرف یو مسله ده هغه د رستم ده ان شاء الله تعالی هغه وزیر اعلی راته وسته چې راغلی او راته ویلي هغه ډېر غټ پروجیکټ دی دغه تقریبا 3 ارب روپو دی هغې ان شاء الله تعالی وزیر اعلی صاحب راله مکمل باور راکړی دی هغه به هم راجذا کړي او باقي دا چې دی نو دا زموږ هغه ډایرکټ او انډایرکټ چې کوم فنډ دي لکه زموږ خپل فنډ جمع کول او پلس د کوم نیک کوم فنډ دي هغې کې دا زما د نوره حلقه به ان شاء الله تعالی الله کړي خیر دا به ټوله کور کړي ما ته ټول نه غټ شی چې دی ما ته لکه
پی ایم ګیس راته وی زیات زور په هغې پسې ولګه دا دی انشاءالله تعالی شوی دی دا خو پروسس کې پایپ لاین کېږي هر څه نو که الله کړي خیر وي انشاءالله تعالی NIBs کې به کوشش کوو چې یو ځای ته ګیس نه پاتې نه شي انشاءالله هم دی دا راځي او باقي خبره دا ده چې لکه مطلب هغه خان صاحب خبره کوي چې PTI له به صرف PTI شکست ورکوي بل څوک شکست نشي ورکولی او دا معمولی هغه دغه چې دی هغه د دوه ورونو څنګه چې دغه بس راشي خبرې اترې انشاءالله فور د ټایم بینګ هغه به سورټ آوټ شي هغه ختمې شي انشاءالله تعالی دا چې دی نو دغه سوچ تم دی نه کې چېرې دا سیټ په دې زمونږ نه انشاءالله کوي به الله معنی به الله معنی به موږ کوي به الله انشاءالله تعالی چې دا سیټ چې دی دا د تحریک انصاف سیټ دی او دا به بیا هم تحریک انصاف ګټي خو څه معمولي داسې هیچ پیچ راغلی او د هغې په وجه باندې لکه زمونږ نه دا سیټ چې دی دغه شو د هغې تحقیقات چې دي دا خبره هغه چې کوم صاحب هغې هغه انټرویو ورکولی چې یاره دا هغه اثر خو اول د خپلې خبرې مثل لاجیکل خبره نه وه کله به یو وي کله به بل وي خبره دا ده چې لکه مطلب چې کله باضابطه طور خبره راشي او دغه شي نو بالکل د هغې کلیرټي به هم ورکوي هر څه به کوي مونږ مشران دي خو پرویز خټک دی خان صاحب دی دا ټول زمونږ درانه خواږه مشران دي هر وخت به عوامو ته اویلیبل یو انشاءالله تعالی چې د دې به برابر هغې پوره وضاحت کوي که خیر انشاءالله تعالی مهرباني شکریه ورور خامخا کور کې چې کله څلور لوڼه یې خویندې هغه چې څومره وي اختلافات راځي هغه بیا ختم شي نو که څه اختلافات هغه شکر الحمدلله ختم شوي دي باقي پاتې مشران دي او که وسې راولي که هفته پسې راولي که کال پسې راولي نو انشاءالله امید دی چې د مردان دپاره به هغه بهتري او زموږ ټول مشران دي موږ به ټیم ورک په ټیم ورک باندې بلیو ډېرو ورځو کې پرویز خټک یو په سوشل میډیا باندې ویډیو وایرل شوی چې عمران خان زمانه بغیر هیڅ هم نه دی د نوشهره سیټ د هار چې دی نو دا خو نه ده چې عمران خان د انډیکیشن ورکړي چې هم خو ولرته داسې خو نه ده نه هغه بیا د هغې ترتیب کړی د هغه مقصد دغه نه و چونکې زه دا خبره کوم د هغه مقصد دغه نه په هر حال جلسه کې سړی ځینې ټایم کې خطا شي خو هغه بیا تردید کړی په خپله باندې هغې باندې زه کمنټ نه کوم او باقي پاتې حکومت چې کوم دی نو زمونږ به 15 کاله برابري انشاءالله او را روان وخت هم زمونږ دی انشاءالله او تاسو به وینئ موږ اوس انشاءالله دواړه لاس ورچولي دي د نوښار په سیټ په زه دا ووایم چې یو خوا 11 کسان او یو خوا یو کس نو څوک به ګټي عمران خان په ډیرو ځایونو کې ولس نه ډبل شکست ورکړی خو په نوښار باندې سیټ بدل پرویز خټک ته د دې خبرې اشاره ده چې هغه چې کومه خبره کړې نو پای کې حقیقت شته نه هغه اشارو باندې نه خو چونکې حالات داسو چې د هغې خپل سلک معمولي دغه هغه به انشاءالله سیټل ډاون شي تاسو به وینئ خو باقي زه دا وایم چې 11 پاټۍ یو کس او هغې خپل ایفرټس کړي د پاکستان تحریک انصاف ګوره اوس یو سړی دی اوس هغه پیسې هم خرج کړي هغې مطابق چې تاسو 11 کسانو هغه ایفرټس راغونډ کړي او د یو غریب کس ایفرټس راغونډ کړي نو دا چېرته برابرې دي شي خو په هر حال موږ به انشاءالله دې ته بیا هم ښیو چې په 2023 کې به انشاءالله تعالی بلدیات کې به څه کوئ بلدیات کې به تاسو وینئ انشاءالله تعالی مونږ لګیا یو مونږ په څلورمه اناونسمنټ الیکشن کمیشن کې چې کم کړی څلورمه میاشت کې نو مونږ په بلدیاتو خپل کوشش کوو چې په ټایم مې وکړو خپلو عوامي خلک خپل عوامي نمایندګان منتخب کړي د کورونو د کلو وړو کلو په سطح باندې چې د خلکو د عوامو دا مسلې چې کوم دی نو دا حل کړي مونږ یې نو چې PK 49 او PK 48 بلکې مردان په سطح باندې خبرو کوم په PTI کې دننه اندرون خانه ډېر معاملات داسې دي چې خراب دي بلدیات ته املا ماته ده نه زه به دا ووایم چې زمونږ خو شکر الحمدلله خپله یونټي زمونږ MPs چې څومره دي مونږ په یو پیج یو الحمدلله زمونږ یونټي برقرار ده زمونږ ورکر چې کوم دی نو ټول یونایټډ دي او تاسو به وینئ دا د کیمرې په سترګه باندې ریکارډ کړي انشاءالله تعالی کم از کم د PK 49 په درته زه وایم چې انشاءالله تعالی خدای پاک کې هر څه مونږ به پکې خپل لاس منډه تلو انشاءالله تعالی چې ګټه به زمونږ وي د پارټۍ که خیر زه د عمران خان د ویژن نه متاثر وم او د عمران خان چې څومره کارونه دي د عمران خان چې څومره فیصلې کوي د پاکستان په باره کې
نو زه دغه ټولو خبرو نه متاثر وم او زمونږ په علاقه کې چې کوم ترقیاتي کارونه کېږي خاص کر د صحت حوالې سره به زه خبره وکړم چې صحت کارډ دي که غریب دی او که مالدار دی نو د 10 لک روپو هر انسان ته د ایمرجنسي په ټایم کې چونکې د پیسو ضرورت وي نو که غریب دی او که مالدار دی نو لکه هغه یو فری علاج کېږي د دې نه علاوه د تعلیم په ده کې عمران خان یو ښکلی کردار ادا کړی دی نوکرۍ چې څومره دي نو د په میرټ باندې کېږي په NTS زما خپله رور چې دی نو هغه په NTS باندې شوی دی زه د هغې نه هم مطمئن یم د دې نه مخکې حکومتونه تېر شوي دي بس د مخکې نه ما ویکنسۍ خرڅېدلې او زه د عمران خان په دې تحریک کې د دې وجې ما دغه وکړو زمونږ دلته ټوله علاقه چې څونه ده نو شکر الحمدلله کله هم چې په دې علاقه الیکشن شوی دی نو زموږ که آزاد ودرېدلي وو که د پارټۍ نه ودرېدلي وو نو مونږ خپله دلته علاقه ګټلې ده مونږ په خپله علاقه باندې شکر دی او عزت شته دی او ټول خلک زموږ د خدمتو نه مطمئن دي نو مونږ چې هر کله هم که آزاد دی او که د پارټۍ نه الیکشن کړی دی نو مونږ کامیابي موندې ده